معاهده د دې صورت باندې تفصیلی نظر واچي نو ذهن ته دا راځي چې دا د حدیبیه د معاهدې نه بعد پشپغم سنه هجری آخر کې یا د وم سنه هجری په اول کې نازل دی. چونکہ عرب ټول دعویدارو د ابراہیم علیہ السلام د دین اگر چې خود ساخته جوړ کړو سی کړو خود ساخته جوړ کړو خداوی لرله چې موږ د ابراهیم علیه السلام تابعدار لہذا په مکه چې د هر چا اختیار به وو څوک د عمرې نه منع کول. دا په تاریخ کې پړومبي ضرور شو چې مشرکین مکه او رسول پاک منع ک صلی الله علیه وسلم د سنه د عمرې نه چې نشي راتلو. معاهده وشوه بلاکبت معاهده وشوه. لہذا په صورت کې د عمرې آداب ذکر دي. او ضمناً ور سره دا ذکر ده چې کافرانو خو زیاتې کړې د مسلمه اصول پامال کړ چې تاسو د عمرې نه منع کړئ خو تاسو به زیاتې نه کوئ. سپی غپ کوي خو که انسان غپ وکړو دا ښه نه ښکاري. سپی څه کوي؟ غپ کوي. شیخ صاحب رحمت الله علیه به ډېره عجیبه خبره کوله وی چې سړی بل سړی خرطوبو کی نو عقلمن سړی ورسره ځان نه خر کوي. صحیح ځکه چې هغه خر دی هغه خرطوب نه پرېږدي نو چې ته سړی ته سړیتوب نه پرېږدي. موضوعات د صورت احکام کے متعلق د مذہبی زندگی سیاسی زندگی اور د تمدن سوشیالوجی ریلیجیس پولیٹیکل اور سوشل رولز دی صورت کے. نمبر 2 چې حکمرانی درته میلاو شي نو د عدل پاسداری بکې منافقت رمضان بچ ساتي. اور نمبر 3 د آل کتابو په غلطو عقایدو باندې رد دی او هغوی ته دعوت دی چې خیر قبول کړي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اوفوا وفاو کئ بالعقود. عقود دا پلورل دا عقد کانٹریکٹ ہوئی څه ته وایي کانٹریکٹ دا. نو بعض اوقات کانٹریکٹ صرف پرامیس وي سوي وعده وي او بعض اوقات کانٹریکٹ مالیاتی معامله وي سوي مالیاتی معامله ټرانزیکشن وي څه شي وي. نو الله تعالی وایي هر قسم کانٹریکٹ چې کړی یعنی که چا سره داسې وعده کړی دا خیانت مه کوه. صحیح که چا سره کانٹریکٹ کړی دی چیټینګ مه کوه پکې او دا کانٹریکٹ دی الله سره کړی دی نو هم چیټینګ مه کوه. مخلوق سره دی کړی دی هم چیټینګ مه کوه. مسلمان سره دی کړی دی هم چیټینګ مه کوه. کافر سره دی کړی دی هم چیټینګ مه کوه. یعنی په شریعت کې داسې خو نشته چې مثلا زه د مسلمان کمپنۍ کې کار کوم نو چیټینګ ناروا دی اکه د کافر کمپنۍ کې کار کوم. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اوفوا وفاو کئ بالعقود کانٹریکٹس باندې احلت لکم جائز تاز پارا بہیمت الانغام. بہیمت الانغام ساروی د خاص نوع بہیمت من الانغام ساروی د خاص نوع. تا ساروی وای مواشی
مواشي د خاص نوعي لکه لیمب، goat, cow, water buffalo, camel, deer. دا ټول شي نه حلال. الا ما یتلا علیکم مگر آغا یتلا علیکم چې لوسته شي تاسو باندې حرمت داغي، یعنی آغا مواشي نه دي حرام چې د هغه متعلق د پیغمبر بیان کړی دی. صحیح. اوس بعضی مواشي په عام حالاتو کې حلال دي خو د احرام په حالت کې حرام شي. د احرام په حالت کې حرام شي. لکه ښکار کول په عام حالاتو کې جایز دي. ښکار کول د ډیر ښکار، د خرګوش، تاسو خرګوش وایي، د خرګوش ښکار، د مرغۍ ښکار جایز ده کې جایز نه دی. او چې سړی کله احرام کی بیا ناجایز شي. غیر محل الصید په دې حال کې چې تاسو حلال نه یې ګڼو چې ښکار لاوان تم حرم الحال دار چې تاسو حالت د احرام کې. ان الله تاکي سر الله تعالی يحكم فیصله کوي ما يريد آغا چې الله اراده وکي. نو صلی الله تعالی لار د سوال بند کړه چې کې ممکن دی څوک سوال وکي چې خن سړی په احرام کې نه نو دا ښکار کول ولا جایز دی، نو چې دې نیت وکي د عمره یا د حج د احرام جامې واچي دا ولی حرام شي؟ دا ولی حرام؟ الله تعالی فرمایي چې اصل حکمت خدا دی چې احرام کې بلا ډیر حلال کارونه حرام شي. لکه بیبي سره یو ځای کېدل حلال دي که حرام دي؟ حلال دي. خو چې سړی په احرام کې صحیح بیبي ښکلول حلال دي که حرام دي؟ حلال دي. سر خریل حلال دي که حرام دي؟ حرام دي. ځان ګرول ایون کوینه هم د بدن نه راوځي حلال دي که حرام دي؟ نوکان غسل حلال دي که حرام؟ ټول څه حلال دي. خو چې کله په حالت د احرام کې نو دا ټول حرام. ځکه دا یو ټریننګ دی. دا څه دی؟ یو ټریننګ دی. الله تعالی ټریننګ ورکوي مسلمان ته چې حلال کوم شی چې خدای وایي حلال دی. صحیح. چې خدای وایي یو حلال شی متعلق چې دا حرام دی بس. صحیح. او هغه جمله یاد ساتئ چې don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period. څنګه چې موږ یو جمله جوړه کړې هغه دا چې don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period. چې کوم ځای الله سٹاپ لګولې البته بیا question mark نه چې دا ولې. لکه وګور حکومت اړو زمونږ حکومت د امریکای حکومت یو قانون جاری کی سوکی قانون جاری کی سینټ او کانګرس هغه قانون جوړ کړي او صدر امپلیمنٹ صدر ساين کی نو سوشي امپلیمنٹ شي او چې اجرا وشي ممکن دا هغه مونږ باندې عزت پریوزي موږ مخالف نه قبلو صحیح په دمن لپاره بل لا نشته ځکه قانون دی د سټیټ په چیلنج کول نه شي که چیلنج کول شي چې سټیټ چیلنج کول نه شي البته کدا قانون منفي اثرات تا باندې پریوزي نو دا غي لپاره یو پراپر طریقه ده او هغه پراپر طریقه ده چې سېنیټرانو او کانګرسمنانو پالیټیشن او دوی سره به یو رابطه ساتي او دوی به کنوینس کې چې دوی په هغه حواله باندې سامنټ وکړي چې څوک یو امندمنت وکړي نو دلته قانون چې انسان جوړي نو اپروچ کول شي د خدای قانون خدای جوړي د خدای قانون هغه لپاره سېنیټران لوم نشته تر دې چې یو بل پیښ کو څوک یا فارمونه ډکه چې وټونه زیات شي بیا ترمیم راوړ دا ممبرشپ کې هم نشته. ان الله تاکي الله تعالی يحكم فیصله کوي ما دا هغه خبره یرید چې الله اراده وکي. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تحلوا شعائر الله جائز مگنی حلال وایما یعنی حتک مکوي. تاسو حتک وای د محترم شي توهین کول موږ ته حتک وایو توهین وتا چې لا تحلوا شعائر الله سپکوي ما سپک مگنی شعائر الله نشانی د دین د الله ولا الشعر الحرام او تاسو توهین مکوي د عزت والا میاشتي ولا الهدیا ولا القلائد نو هدیا او قلائد هدیا لیمب او گوٹ چې کوم حرم ته بولته شي د قربانۍ لپاره او قلائد دا حج قران والا چې کړه د خپل وطن نه رواني نو د وطن نه ځان سره سروي راولي قربانۍ لپاره وطن نه ځان لپاره ځان سره سروي والی نو هغه په غاړه کې سنشانه چې هغه تر په جندې شي چې چرته روان ده مناته د چرته روان ده نو الله تعالی وایي چې که هدیوي او که قلائد دي دا عام زناور نه دي دا د حاجیانو د هغه د قربانۍ زناور دي
د دې حیثیت د الله د نشانه دی، د دې توهین ونه کې. ولا آمین البیت الحرام، توهین مکوئ آمین البیت الحرام، د قصد کوونکو د بیت الحرام. آمین معنا قصد څوک چې اراده لري د بیت الحرام یعنی د بیت الله شریف، نو د هغه من معنا دا ده چې حاجی د حج په سفر روان دی، نو په حیثیت د مسلمان داغه توهین کول تر لپاره ناجایز دي. ار دې وجه سعودي والا دي ډېر سخت او حاجیان سره دومره نرم دي صحیح چې غوسه دي ځان راځي یا حاج بس فقط نور لاس درتن لور لازم فکر ته قرآن ویلی ولا امین البیت الحرام صحیح ترا کې هغه ډېر تیز غونه خلک دی. یبتغون فضلا من ربهم، چې دوی لټي فضلا من ربهم، مهرباني د پروردگار خپل، ورضوان الارض من د پروردگار، و اذا حللتم، چې کله تاسو حلال شي، حلال شي معنا یعنی چې کله د احرام نه وځي، حلال شي د احرام نه وځي، وای نو سره د احرام نه کډو بس طواف کی او سعیو کی نو بس ورګالتن حجامانو طرف ته ورځي نو ورځو کی سر ولوقنی بس حلال شي. وَإِذَا حَلَلْتُمْ کله چې حلال شي فاصطادوا، نو بیا ښکار کوئ، بیا جایز ده. فاصطادوا یا ښکار کوئ بیا جایز ده. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، او باعث دی نشی تاسو باندې شنآن قوم العداوت او دشمنی دی یو قوم. کومه دشمنی؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، هغه دشمنی چې تاسو یې منع کړی وي د مسجد حرام نه، نو دا دشمنی در باندې باعث نشي ها فلانی وخت دی مونږ سره دا زیاته کړو چې بیت الله ته نوکری خو دی د عمرې نه منع کړیو، نو اوس اگر چې دا د حق قانونا یا شرعا خو مونږ ول ځکه نور کو چې هغه بدلته اخلو. الله تعالی فرمایي اسلام کې داسې بدله نشته، اسلام کې داسې بدله نشته، یعنی دای خرشوي دي ته به ځان نه خرکې. ولا یجرمنکم اباعث دین کی تاسو شنآن قوم عداوت او بغض او دشمنی دی او قوم. کوم دشمنی؟ ان صدوکم دا دشمنی چې تاسو یې منع کړی وای د مسجد حرام نه، ان تعتدوا دار تاسو باعث نه کې پدې چې زیاته ورسره وکړي. اوس یو عام پرنسپل وتعاونوا بامیو بل سره غانت کوي علی البر پنیکای باندې والتقوا اتقوا باندې، ولا تعاونوا علی الاثم ابتاون کوي یو بل سره علی الاثم په ګناه والعدوان اپ ظلم باندې. نو د ظلم کار کدی او بل تعاون مکوا، اگر کدی پلار دی کدی رور دی کدی عزیز دی کدی دوست دی چې ګناه دی ورسره سپورټ نه کوي، چې ظلم کوي ورسره به سپورټ نه کوي. نیکی او تقوا که اجنبی هم کوي سپورټ ورسره وکړه، خیر کار دی سپورټ ورسره وکړه. واتقوا الله، یریږئ الله تعالی نه، ان الله شدید العقاب، تاکید سره الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی. حرمت علیکم المیتہ، حرام ګرځول شوی تاسو باندې المیتۃ مرداره. مرداره پیژنئ چې په خپله د ساوسي بغیر د ذبح نه ساوسي تاسو ورته مردار وای. ودم او وینا چې کومه د رګونو نوځي، نو دوه قسمه وینا ده مونږ بار بار ذکر کړی دی. یو وینا ده چې د رګ نوځي، نو هغه وینا ده حرام هم ده پلیت هم ده، حرام هم ده او پلیت هم ده. ته کوم ځای چې وځي د رګونو، او یو بله وینا ده چې هغه غوښې سره لګېدلي، هغه د غوښې رنګ دی اصل کې، هغه څه دی؟ هغه د غوښې رنګ دی. نو چې حیوان د ذبح کړ څه چل شو؟ چې حیوان د ذبح کو د رګونو وینه وبایدا، رګونو وینه څه شو؟ اخره ټوله وبایدا، هغه دنه نه پاتې او ټوله ختم شي، د مړای په لار راوځي، ذبح سره راوځي ختم شي. اوس دا کوم چې غوښه سره لګېدلې ده بس د ذبح سره دا غوښه حلال هم شو پاک هم شو، چې کوم وینه او رنگ ور سره لګېدلې حلال هم شو او پاک هم شو. نو ضروري نه چې ته هغه غوښه وینځي او بیا نه پخې، چې وینځي خوند هم نه بیا چې وینځي بیا خوند خو سړي خوند ورګي سي اصل صفای ده بچي کني یا چې دغه څه پخ کړه جایز ده صحیح. هغه د ذبح نه بعد هغه سره د اسور رنګ چې کې پرتاوه موږ دیو کو جایز ده، ځکه وینه نه ده هغه اصل کې د غوخي رنگ دی. ولحم الخنزير او غوښه د خنزیر سره د ټولو اجزا، نو د خنزیر ټول اجزا حرام دي. اډو کې هم استعمال کې ناروا دي، سرمنه په استعمالول حرام دي، هر د بدن ټول یې
حرام ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ طرف یو فتوا ورکړی و چې داغه وشتان څه شي داغه وشتان د موضوع د ګڼلو لپاره هغه د سرمنی موضوع نه د سرمنی موضوع د موضوع د ګڼلو لپاره د هغه وشتان هغه استعمال جائز دی ځکه هغه بالکل داسې پلاستیک ادمره سخت وي او ډېر سخت وستانی صحیح اوس دا غیم ضرورت را نه موږ ورو کې خدای دې خدای اوس پلاستیک دی. وما اهل لغیر الله به او بیا دالته یو مسله ولیکن سره احمد چې هر حیوان چې هغه د ذبح سره کو حلال دی او کو مردار دی لکه سپی لکه څه لکه سپی او سپی خو مردار دی خو که ذبح دی کو او بینه او بيدا نو سرمنه حلال سرمنه حلال نه پاک شو لولیک سرمنه پاک شو غوښه هم پاک شو حلال نه حلال خو د خوراک لپاره پاک معنی استفاده لپاره یعنی مینس که موږ ور سره وکړو جایز دی او دا سرمنه هغه مسله جوړول شي دا غینه واسکټ جوړول شي صحیح بس صرف دو سرمنه ذات دي چې هغه نه پاکي په صورت یو د انسان یو د خنزیر یو د انسان یو د پورک صحیح د انسان دا د احترام د وجه او د خنزیر دا د نجاست د وجه د دوړو جدا جدا علت لیکه د خنزیر دا د وجه ډیر پلیت او ډیر ګنده شی دی صحیح او انسان ولې دی واجب الاحترام دی کومه وایي چې د سرمنه واسکټ جوړوي صحیح اوس بدل تعالی کې چې عبد الباری نیولې سرمن خدا صحیح نو د انسان د توهین کیږي دا اخر کې جوړه سرمن څه پړنه انسان د توهین د وجه شریعت اسلامی د اعضاء استعمال ناجائز کړی دی د اعضاء استعمال ناجائز کړی دی به خو خلک څه کوي ها دی بالا له خرڅي دی ها ما څنګه مثلا دا چې د اسلامي څه څه حل د او کنه دا بل مسله ولیکه چې کوم حیوان ذبح شوی نه نو پټین کول باندې دا هغه سرمن جایز شي ټینډری کې دا هغه سرمن جایز شي په خوا ټینډری نه و په خوا به تشمیس او تطریب او تلمیح لومبه په مال غوړه ګوله بیا په دغه نه بعد خاور ولا ګوله بیا په یو خاص عمل سره نور کې وچوله یو خاص عمل کې لکه زموږ وطن کې اوسم دا سارونه چې دي هغه کې د لیمب د سرمنده ای ټینډری ته نه وړي او داسې زبردست طریقې سره صفا کی او دومره نرمه کی ټینډری کوم داسې نرمي اوس کومه داسې وچکړه د لیمب هغه سرمن هغه لرګي شي هغه سپي هغه کلکشي او هغه دومره نرمه صحیح زمونږ ازمکې دي کلی نه بره د کلی نه بره زمونږ ځکه دي الته کې دا غرو خلک اوسېږي نو هغه سره دا لیمب او دا مې زودا شي نه ډېری هغه به کله کله ماته مستند جوړوله داسې نرم وو داسې به صفا کړو چې ټینډیم داسې صفا کوله خاص طریقہ ماهرین بس طریقہ ورته ولحم الخنزير اغشد خنزير وما اهل لغير الله به وما اهل شریعت اسلامی اس یو خبره پر خود نه ده اسلامی شریعت هر خبره حل کړی ده صحیح او د تعالی رحمت دین کې داو چې دا ټول سرمنی جاکټونه چې دا ټول حرام دي موږ ولا بس فتوا کوي دا ټول جایز دي وما اهل لغير الله به او هغه ساروي او الا لغیر الله چې پاغه نامه غستل شوی د الله نه داو د بلچا نو دو طریقې سره نامه غستل شوی د بلچا یو خدا چې د ذبح په وخت د الله نه علاوه د بلچا نامه په غستل شوی دا لکه یو سړي لیم ذبح کو نو په زائد الله اکبر وي به اسم محمد صلی الله علیه وسلم په نامه د محمد رسول الله دا مردار ده په نامه د محمد رسول الله نو دا بیا څه شوی شو ځکه چې ذبح حیوان چا په نامه کیږي صحیح او د محمد رسول الله نه افضل بل شخصیت کو نشته کشته خلاص دې مسله ده نو چې نشته چې دا په نامه مرداري ګند نور په نامه خو په طریقه ولا مرداري دا یو مسله دوه مسله هغه ته مسله ده نظر مسله ده نظر عبادت ته سړی وای دا ساروي ما نظر کړل الله د پاره نظر کړل نو معنا دا چې دا ساروي چې ذبح کی نو دا فقراو باندې تقسیمای سبا کوي فقراو باندې نو دا نظر یوازې په نامه د الله کیږي کله الله نه علاوه د بل چا په نامه د نظر کړه حرام شي دا ولي کده مسله
که سخی صاحب په نامه نظر کو نو څه شي حرام شي، که د لوی احمد شاه بابا په نامه نظر کو نو بیا حرام شي. نو نظر به یوازې په نامه د الله کې چې نظر دې په نامه د الله وکړه او ذبح دې وکړه بیا چې ثواب یې هر چا ته بخي، ثواب یې هر چا ته بخي، یعنی عبادت ته وشه څه شو عبادت ته. اوس دعا وکړه خدای دې ثواب صحیح صاحب ته ورسوي، یا الله دې ثواب لوی احمد شاه بابا ته ورسوي. او کله دا و چې دا مې د څه په نامه شي دا حرام ده. جهالت ته کنه. والمنخنقه او هغه څاروي چې په خپه کې دوه مرشه منخنقه دي ته وي دغه ګوره کله کله پړه وای رسای هغه کې بس یې کتل مې یا وا هغه مړ شي مردار شو دته منخنقه وای صحیح. والموقوذه او هغه څاروي چې په لوړ یا په ګټو وشتل شو مرشه یو ګټه راوغسته اثر له ور خلاص کړه څاروي مرشه یو لوړ راوغسته اثر له ور خلاص کړه څاروي مرشه. والمترديه او هغه څاروي هغه مواشي چې د لوړ ځای نه را اولوي دا مرشه نو مردار دي. مترديه د غره را اولوي دا او مرشه نو څه مردار شو، یا کوئی ته اولوي دا نو څه شو مردار شو. والنتیحتو او آغا ساروی النتیحتو چه بل ساروی پشکر بانے ہوا بل ساروی پشکر ہوا اغی سرمرش نموردار اغا بیا زبح شدنا. وما کل السبغ او آغا ساروی چه قلل درند بازے صداغ وما کل السبغ او آغا ساروی اکل السبغ چه درندو قلل سی صداغ نو هغه سره مړ شو، یعنی معنا چې لیمبو په سارا کې سارای سپی یا سارای لیوو هغه نسیسه وخوړه پېته وخوړه یا ته خېټه وخوړه پېته وخوړه یا ته خېټه وخوړه یا بلېسا او هغه سره مړ شو نو مردار دی. نو سر پسې الله تعالی وې چې الا ما زکیتم مگر نا غساروي چې دا عمل ور سره شوی دی خو تاسو ذبح قبل د ساوتونه، یعنی د غرنه را اولوید خلا تروسه مرشوي نو چې تا ذبح کو بل ساوي پشکر وو خلا تروسه مرشوي نو چې تا ذبح کو لیوتی سیسو خلا خلا تروسه مرشوي نو چې تا ذبح کو. ګور استا مسئله وکړه. وما ذبح للنصب او هغه ساروي امواشي چې ذبح کړي شوی غلن نصب پنامد بوتانو وان تستقسموا ادا ناروا دے چې تاسو فالله او باسي قرعه او باسي بالاسلام ازلام نو قرعه استل ناروا نه دي قرعه استل رانوا ناروا نه دي سړی وایي څه تفاول لپاره یرا تفاول تطیر نه تطیر بدفالی ده بدفالی دی ته وي لکه مثلا زه کور نه وطن د سان فرانسیسکو په سفر باندې زمانه سان فرانسیسکو سفر باندې او مخه ته یو سړی راغی اوف دا سپیره مخمولي چې سفر به مستم کوي دا شرعاً ناجایز دا شرعاً ناجایز دی. او چې کله د کور راووتم نو سډنلی حاجی عبدالغنی مخه رااله ان شاء الله سفر مو بابرکت عبدالغنی غونډه سمایلینګ فیس مو کړه نو سفر وسی نو دا جایز دی. دا څه دا جایز یعنی د خیر په تعویل جایز دی د بدای په تعویل ناجایز دی. خدا استقسام بالاسلام داو چې د دوی عقیده وا د دوی عقیده وا په یو تیار ګټ کې په یو تیار ګټ کې په یو مټکای کې به غشي خو دی سبې خو دی غشي ناغي باندې به یو باندې ولیکلی افعل کوا بل باندې به لیکلی لا تفعل مکوا او بل بخالیو نو دا به نو مثلا چې سرکار پسې روانه ده نو را به استر کې پټکلی یو بیگه راوستو رانا ته بیراوړو نو کلی کلی چې افعل او لات ما ته وي لات له خدای نومو یا منات له خدای نومو یا غزا بلا په زرګونو خدایانو او د کار کې خیر دی ځکه چې راته وي چې کوا که هغه راوته چې لا تفعل مې کوا نو که چا ورته چې لکه $1 مليون ګټې نه نه ال خدای ویلي چې نه باندې ځکه هغه شی باندې کلی لا تفعل او که خالی راوته وي خدای ناراضه دی اپینین نه راکړي خدای سره ناراضه دی اپینین نه راکړي به قرباني کوله سالو غانه په
ذالکم فسقن دا وائلیشن لر قانون دا اللہ الیوم یئس الذین ننرزی نا امید شوی دی آکسان چه کفر کردی من دینکم دا دین ستاسونا فلا تخشون تاسو میرے گئی دوینا وخشونی اویرے گئی زمانا الیوم اکملت لکم دینکم نن رضی ما کامل کرے تا دپارا دین تاسو واتممتو علیکم نعمتی اپورا کرے میرے تاسو بانے نعمت اخبر ورضیت لکم الاسلام دینا اخوش کرے میرے تاس دپارا اسلام پہ حیثیت دین نوس الیوم اکملت لکم نن رضی پیغمبر علیہ السلام پہ دغا وقت کی حجت الوداع کے دا عرفات میدان کیوں حج کہو کم سے دا عرفات دا اتنا دلش جی الیوم پیغمبر علیہ السلام سرا آلموسٹ 1,40,000 صحابہ سورہ 1,40,000 صحابہ پیغمبر علیہ السلام سرا کم و بیش دا حج پر موقع الیوم اکملت لکم دینکم نن رضی کامل کرے میرے تاز پارا دین ستاسو نو اکملت لکم دینکم یو مسئلہ چې دا دین الله وی کامل کړی مې دی نو د ژوند هیڅ یو شعبه داسې نشته چې هغې کې دین رهبري نه کوي دا دلته ولیکه د ژوند هیڅ یو شعبه داسې نشته چې پای کې دین رهبري نه کوي یعنی ته داسې ووایه معاشرت معیشت سیاست معاشرت معیشت سیاست په درې واړو میدانونو کې دا دین رهبري کوي نو ورسره ضمني خبره دا ولیکه چې اوس دینی رهبري موجود ده نو مسلمان د پاره جایز نه دي چې په دغه میدان کې رهبري د بل چا نه واخلي او که اخلي نو دې معنا دا ده چې د خدای په دې رهبري یقین نشته به معنا دا ده چې د خدای رهبري غلطه ده د خدای چې کوم رهبري زموږ کړی ده دا سره دا غلطه ده زموږ تقاضې نه پوره کوي نو کله چا دا عقیده چې خدای رهبري غلطه کړې ده خو ایمان ختمېږي یو مسله دویمه مسله لکم ستاسو د فائدې دپاره نو دا دویمه نقطه ده آیت کې چې دا دین چې مکمل کړی دی دې کې ستا فایده ده خدای پکې هېڅ فایده نشته که ټول خلک په دین عمل وکړي نو فایده به چا ته رسي خدای ته د خدای بس حیثیت بالا شي او خاصه ټولو کائناتو خالق مالک دی نه لکم دې لام ته وایي لام انتفاع لکم ستاسو د فایدې لپاره مې دا دین کامل کړی دی دا دویمه مسله دریمه مسله دینکم د تاسو دین دینکم الله تعالی مونږ ته وایي ستاسو دین نو دا دین خو بنیادي طور په چا دی الله دی الله را لګره دی خو دې معنا دا ده چې مونږ ته دې مالکانه حقوق راکړل دا ولیک دا دین مونږ ته راکړه په قبضه Paresa, keep it. Later on you will have to glue it. But just put it in your pocket or somewhere. Otherwise you will lose it. We lost one of that. اليوم اکملت لکم دینکم نن رضی ما کامل کړی تاسو د پاره ستاسو فائدې لپاره دینکم دین ستاسو نو ستاسو دین استاسو فائدې نو چې کله الله تعالی وایي چې ستاسو دین now you have all the responsibility now you have all the responsibility یعنی for example دا زما دي د دې ساتل د دې صفائی دا ټول چا ذمہ داری ده زما ذمہ داری ده خو چې کوم وخت دا ما ترانسفر کړی عبدالباری ته چې دا ستاسو زما ذمہ داری ختم شو اوس د ټول ذمہ داری چا ده نو الله تعالی وایي دینکم دا دین ما تاسو ته ترانسفر کړ نو دا ترانسفر مې کو نو زه به نه کوم دا کار اوس به څوک کوي جنگيږي بوله تاسو حفاظت به تاسو کوي قربانه بوله تاسو ورکوي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم اتام کړه مې تاسو باندې نعمتي نعمت خپل نو دې دین ته الله تعالی نعمت وي تاسو منوکتا چې دې دین ته الله تعالی سو نعمت اره دې دین نه بالا بل نعمت نشته ځکه د ایمان نه لوړ نعمت دنیا کې بل نشته
ورضیت لکم الاسلام دینا اخوشکڑ میں تاز پار اسلام دینن د دین په اعتبار نو دا پکې بل نقطه چې ورضیت لکم ما انتخاب کړی تاز پار اسلام نو د خدای انتخاب کله غلط نشي کېدی او دا لفظ دینن په حیثیت د نظام کوډ اف لایف سسٹم چې خوش کړي مې تاز پار اسلام دینن په حیثیت د دین فمن استر فی مخمصه پس هغه څوک استو چې هغه محتاج کړي شو فی مخمصه په مخمصه کې نو مخمصه شدید ضرورت ته وایي مخمصه ته وایي چې سړی مرګ ته نږدې نو سړی وګه دې دومره وګه چې که پلس منټه کې دن نه ورته څه خوراک میلاو نشو نو د ډایجسټیو سیستم فیل کیږي څنګه دې حالت د مخمصه وایي دې څه وایي حالت د مخمصه وایي او په دغه حالت کې حرام سړي لپاره جایز شي په دغه حالت کې حرام ځکه ډایجسټیو سیستم ټو کیپ اټ الایو ټو کیپ اټ رننګ چې ډایجسټیو سیستم رواني نو دې حالت د مخمصه وایي او صلی الله تعالی وایي دا څه نه کومه د حرام کړی دي خنزیر او فلان او فلان او فلان خو که حالت د مخمصه نو بیا باید چې ټوکړه وخوري چې ډایجسټیو سیستم نه فیل شي فمن استر فی مخمصة الاسو چې محتاج کېش فی مخمصة په حالت د مخمصه کې غیر متجانف الاسم خدای میدان کوون کې نو ګناه تا بس د ضرورت د وجه یو ګوت شراب اسکل ځکه بل څه شی ونه ډی هایډریټ شي څه شي شو ډی هایډریټ شو نو کوز د یو ګوت لیکوډ نسکی نو بیا څه کیږي مړیږي د ګناه په اراده نه کوي دی بنیاد باندې چې خپل ژوند حفاظت وکړي فإن الله غفور رحیم تاکي سره الله تعالی بخون کې مهربان دی نو دې تفصیل په لاره دی وایو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصلنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين سبق وایي څنګه باندې خان بل ویکند